نهم دعا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په وخت د اود کېدو کې منقوله ده، نو دا راځي په روایت د عبد الله ابن عمر کې رضی الله عنهما وان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يقول اذا اخذ مضجع، وی نبی علیه الصلاۃ والسلام بچی کله خپل بستر راواغستله، ما نه بسترې ته براغې د اود کېدو اراده به وړله، نو دا به ویل الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. معنی دادا طول صفتون دا کمال خاص الله لردی، الذي هغذات کفانی و آوانی چې ما د پاره کافی شو د ټولو کارونو نه، و آوانی او مال زیراکو، و اطعمنی و سقانی او مال خوراک راکو او مال اسکاک راکو، او هغه ذات چې په ما باندې احسانات وکړل فافضل نو زی غوره وګرځولم، والذي او هغه ذات اعطانی چې مال راکړه وکړه، مال خل شیزونه راکړل، نعمتونه راکړل، فافضل نو پریمانه راکړل، فراخ راکړل. الحمدلله علی کل حال، په هر حال کې د الله تعالی شکر، په هر حال کې د الله تعالی د پاره ټول صفاتونه د کمال. اللهم یا الله چې رب د هر یو شیزي او مالک د هغه ټولو شیزونی او معبود د هغه ټولو شیزونی پناه غواړم پتا سره من النار د اورنا. دا دعا په روایت د سنن ابي داود کې راځي او دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل کتاب سنن ابي داود کې په 5058 نمبر باندې ذکر کړي، او امام البانی رحمت الله علیه دې حدیث ته په تعلیق کې صحیح الاسناد ویلي چې صحیح سند والا حدیث. او دا غرنګ امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند کې دا حدیث ذکر کړي په 5983 نمبر باندې.